اينما تكونوا وكم ځای کې تاسو یې یدرککم الموت مومي به تاسو دا مرګ یعنی دا مرګ به تاسو ته دررسي ولو کنتم کچریه تاسو فی بروج په کلاګانو مشیدة مضبوط تاسو مضبوطو کلاګانو کې ځان بنګه او مرګ نه شیخ ناصر دي خامخا تاسو ته مرګ دررسي دا مرګ خامخا تاسو اصل کې دا زجر دی په ترک د جهاد باندې یعنی چې تاسو جهاد د مرګ د وجنه پرېږدئ چې موږ جهاد د دې وجنه نه چې موږ بمړ شو الله فرمایي چې دا غلطه ده مرګ په جهاد کې نشته خالد بن ولید رضی الله عنه هغه ټول جهادونو کې شریک شو او هر جهاد کې په دې نیت باندې شریک کېدو چې زه شهید شم او ماته مرتبه د شهادت ملو شي او د هر څه باوجود خالد بن ولید رضی الله عنه ته شهادت نه دی ملو شي هغه ته په خپل بستر باندې مرګ راغلی او هغه په دې باندې ډیر زیات خپو چې ماته ولې چې کوم دې مرګ د شهادت نصیب شو حالانکه دا هغه په وجود کې د زینو چې باغې باندې د توري یا د نیزي یا د غشي گزار نه لګیدل ټول وجود غلبېل شي خو مرګ د شهادت ورته نو نصیب شي نو د دې وجه نه الله پاک جل شانه فرمایي چې په تاسو د دې وجه نه جهاد نه ځي چې په جهاد کې مرګ دی نو مرګ په جهاد کې نشته ډیر کارته یو انسان هغه د مرګ خولې ته رسیدلی وي الله بچ او ډیر کارته یو انسان په یو محفوظ ځای کې وي او دته الله پاک جل جلاله په دغه ځای کې مرګ لګري په هغه ځای کې ته مرګ راشي د دې وجه نه ابن کثیر رحمت الله علیه پر روایت ابن جرير او د حضرت مجاهد رحمت الله علیه یو واقعا را نقل کړی او دا واقعا مفتی شفیع سی په خپل تفسیر کې چې کوم دی عمره نقل کړی معارف القرآن چې مخکنو امتونو کې یو کور کارولو کې پیدا شو ماشومه پیدا شو د چا چې ماشومه پیدا شي هغه خزي خپل ملازم خپل نوکر بهر ته کولې چې ور راوړه دا هغه وخت خو ته دیبو د ورونه چا کرا ور غینه به انګار وړو البته چې کوم دی ور بل خپل ملازم کولې ورشه د چا نه ور راوړه نو دغه ملازم چې بهر راووت نو سره یو قسم نه وشو دغه کس ته ملازم او د نوکر نه تاسو کې په دې کور کې ماشوم پیدا شو کو ماشومه پیدا شو دا ملازم ورته ماشومه پیدا شو ورته وی د ماشوم په اړه کې درې خبرې وو لومبه دا چې دا ماشومه چې کله لوی شي بالغ شي دا به د سلو کسانو سره بدکاری کوي دویمه چې کله دا ماشومه لوی شي نو دا به د خپل نوکر سره واده د دې په کور کې چې کوم کس کار کوي کوم د دې نوکر د سره واده او درې مدا چې د دې ماشومې مرګ چې کله لوی شي د دې مرګ به د جولاګي نه د غونډل چې جولاګي نه به د دې مرګ نو دا نوکر بهر ته وته خنجر راوغس او لاړو دا ماشومه په دې خېټه کې په خنجر باندې کوله چې دا مړ شي او د په خنجر باندې دا ماشومه د دې وجه نه واله چې دته په دې دریو خبرو کې یو خبره دا کړې و چې دا به د خپل نوکر سره واده او د سلو کسانو سره به دا زنا کوي بدکاری وي د دې وجه نوکر خو زم چې زما ته ودیږي ما سره واده کیږي چې دا غینه مخکې مړه کوم نو دا بخو دا ماشومه په خنجر چاړه باندې واله بالکل دا خېټه ولا وسیرله او لاړو او تختیو سمندر نه هغه طرف ته وړي دولت او پاتې کېدو خپل کار کسب دی کو مزدوري به کوله پیسې به جمع کړو ډیر وی مالدار سړی ته جوړ شو ډیر مال او دولت جمع کړو او ډیر موږ پس د خپل کلی ته واپس راغی چې اسې ما څوک نه پیژني او زه به د خپل کلی کې په واده وکړم الته کې یو ګډه نه تاسو په خپل کلی کې ورته وی چې په دې غون کلی کې خپل خزا بهترین خزا خوبصورت خزا چې هغه حسین او جمیل وي خولي وي خسته وي دا به څوک وي چې هغه سره واده کول غواړي نو دې بوډۍ ورته دغه کور وګوري په دې کور کې یو ماشومه یو ښځه د جنۍ ده پیغله شوې ده او ډېره زیاته ښایسته دې لړو د هغې سره چې کوم دی د هغې رشته یې وغوښتله د جنۍ واده کړله د شپې چې کله د یو بل سره میلاوېدل لومبۍ شپه وه نو دا جنۍ د دې کس نه تپوس کړي چې دلته کوم ځای اوسېدونکي ته خو ډېر زیات مالدار او دلته خو داسې مالدار څوک نشي ته کوم ځای اوسېدونکي نو ته ورته د خپله ټوله واقعه بیان کړل چې زه د دې ښار او د دې کلي اوسېدونکی یم خو دقه شان دی په یو کور کې ماشومه یو کور کره مې کار کوم ملازم یم نوکر هم دا هغې کره مې کار کوم او بیا د هغې ښځې ته چا چې زه ملازم نوکر وم د هغې ښځې ماشومه پیدا شوله چې زه بهر ته راووتم نو یو سړی ما نه تپوس چې کور کې ماشومه پیدا شوه په ماشوم پیدا شو ما ورته چې ماشومه پیدا شو دغه سړي ما ته د دغې ماشوم متعلق درې خبرې وکړې
چې دا به د سلو کسانو سره بدکاري کوي، دا به د خپل نوکر سره واده کوي، د دې مرګ د جوړاږي. نیمه چې ما سره واده کوي او زناکاره ښځې، نو دا د دې نه ډېره بهتره چې دا ماشومه زه مړه کړم. نو هغه ماشوم ما په خنجر باندې وواله، زه بیا وتښتېدلم، په هغې کې محروم شو. هغې ورته ویل تا ته پته شته چې هغه ماشومه څوک؟ ورته ویل نه، هغه ماشومه زه ومه دا چې په خنجر باندې والي. نو خپله خېټه یې ورته ښکاره کړه، نو خېټه ټوله چې کوم دی په خنجر باندې سیګلې شوي وه، د ټکونو هغه نښې پکې. نو هغې ورته دا کس ورته وایي دا خاوند چې ستا متعلق خو ما 3 خبرې اورېدلې. یو دا چې خپل نوکر سره په واده کې، نو تا خو د خپل نوکر سره واده وکړو، زه ستاسو نوکر وم. دویمه دا چې ستا متعلق ما دا اورېدلي چې ته به د 100 کسانو سره بدکاري کوې. نو دې ښځې اقرار وکړو چې ما بدکاري ډېره کړې ده، خدای دا راته یاد نه چې 100 دي او که د 100 نه کم. او ورته ویې درېیمه خبره مې ستا دا اورېدلې چې ستا مرګ به د جولاګي نه وي. نو زه دا 2 خبرې خو پوره شولې چې تا د 100 کسانو سره بدکاري هم کړې ده، د خپل نوکر سره دې واده هم وکړو، خو دا یو خبره به رانه پوره کېږي. نو دوی نه ښکلې محل شیشمحل یې ولا جوړ او هر ټیم به هغه چې کوم دی صفا ساتو او دې دواړو پکې زندګي تېروله. یو پیره دې وکتل دې ښځې په دیوال باندې جولاګې روان، چې دې ور منډه کړه، دې خاوند ته وایي زما به د دې نه مرګي. نو هغې کتر ارته وکړو، مړې کړو او په خپه باندې چخني کو خدای پرې راکړه، بوټو یا چپل هر څه چې و هغه پرې راکاږه، خدای پرې راکاږه. د هغې جولاګي نه زخردارې وکړې د دې ښځې خپې ته، هغه زهر چې کوم دی د دې په نوکونو کې په خپو کې ورننوتل، د هغې نه چې کوم دی د هغې مرګ وشو. نو الله فرمایي خو ته ځان د اوسپنې په شیشو کې بند کړې که نه، د اوسپنې په کلاګانو کې خو مرګ چې تا له کوم ځای کې مقرر دی هلته کې به تا له مرګ راځي.